عثمان سے مبارک به وجړل حدیث کې وایي دومره به وجړل چې د مبارک د ګیره مبارکه به لمده شوله او د مبارک به چرته وي د جنت په ذکر باندې یا د جهنم په ذکر یادولو باندې د مبارک دومره نه جړل چې څومره به د مبارک د قبر په لیدو باندې یا د قبر په خوا کې په درېدو باندې جړل چا تپوسو کو دا ولي عثمان سے مبارک به ورته فرمایل ما د نبی علی السلام نو ورېدلی چې دا قبر اول منزل د منزلاتو د آخرت نه دی دا اوله پوړی ده که دلته کامیاب شوي مخکې کامیاب که دلته دشواري وه سختي وه ناکام مخکې دشواري ده سختي ده ناکامي ده نو زه ځکه جاړم د مبارک په دومره وجړل د مبارک به فرمایل وي نبی علیه السلام مبارک نه مې دغسې اورېدلي دي او بیا به فرمایل وی نبی علیه السلام فرمایي چې ما د قبر د عذاب نه زیات وحشتناک او دهشتناک بل شیز نه دی کتلی د قبر د عذاب نه زیات الله دې مونږ تاسې د عذاب د قبر نه وساتلی کی بدترین عذاب دی په قبر کې او ډېر سخت ترین عذاب دی په قبر کې الله دې مونږ تاسې ته نجات او امان را نصیب وګرځولی کی